نو ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضی وو، هغه خلوه پټاخه وا، هغه ته یو مسله رااله، مسله ورته رااله چې جی سلور کسه ناستو داسې او مار راغی، مار په دې ړومبي سړي وروختو د ځان نه ټېله کو، په دې دویم وروختو، د دویم چې ځان نه ټېله کو، په دې دریم وروختو، د دریم چې ځان نه ټېله کو، په دې څلورم وروختو مار، او دا څلورم اوچی چلو مړ شو. اوس سوال قاضي صاحب دا دی چې دا څلورم چې مړ شو د مار د چیچلو د وجې، نو د دې مړي دا دیت تاوان چې دی په دې دریو کسو کې پچا دی، دا پچا. ابن ابي لیلا ویلي چې استاد خو تجربه وکړي، دا تاسو کوي لغونه چې دا تاوان پچا دی، ارتو پرتو بلګی. ما یو خبره کړې و چې زړه مې خولې لا بیا را چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړې و دا ګډوري غوخه چاو کړ، نه مې چرته یو کالی ویلي چې په اور کې پروتم د خلقو د لازه خاتون نه دی او د کم کم ځای دی غوخه چاو کړې، غوخه چاو کړې، مال غوخه ماو چاو غوړي خو جانه پښتنه وکړو، جانه چې پښتنه کوي. ایو بزرگ ته ورغلی دی، هغه ورته لا غوښه ټولې بجلیګر مولا وخوري، خدای د دوی البیخ په دا خبره و بس هغه غریب هم تنگ کړي. اوس ابن ابي لیلا وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې دی دا په دې دریم کس دی، ځکه چې دو ورو غورځولو په دې څلورم باندې او څلورم یې وخوړو، نو بس پته دی فیصله. بادشاہ قاضی فیصله وکړ، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا فیصله ورله چې ابن ابي لیلا ته د قتل د دیت دا مسله پیش و، هغه دا فیصله وکړه. الله اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا سو مور روړي او بیا به پیدا کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي لیلا باندې، ډېر احفش غلطي په دې فیصله کې کړې. خلق وې چې صاحب څنګه او زما دې ګوتو ته ګوره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګوره چې په دې ړومبي سړي د مار وروختو او د ځان نه ټېله کو، په دې دویم وروختو، دا دویم یې وخوړو که بچ شو؟ تاسو وایي ټول بچ. امام صاحب وایي چې دا دویم چې بچ شو نو دا ړومبی سړی خلاص شو، ټیک شو. دې دویم چې په دې دریم ورواچولو، دا دریم یې وخوړو که بچ شو؟ نو دا دویم هم خلاص شو. دې دریم چې په دې څلورم وروغورځولو، اوس خبره په دریم او څلورم کې ده. کدا څلورم سړی فی الحال ور اچولو سره مار چیچلی او دې مړی، خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي. او کنه فی الحال نه چیچلی، سات پسې چیچلی، نو دا دریم هم خلاص شو، د دې څلورم خپله ګناه وه، دم هم ځان نه ټېله کړی وی او غورځولی دی. دا فیصله وه د امام ابن ابي لیلا ته چې خبر راغی چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه، هغه داسې وویل. نو ابن ابي لیلا بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم، امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد کړه. نو بادشاہ امام ابو حنیفه اونیو په جیل کې واچو. تاسو خیال راغی علماء اتقیاء د دین دا خلق، دا امام ابو حنیفه دی کوته کې راغستی دي خلق په مکه معظمه کې او په وګي دي او ورپسې راځي ویل وجنو دي. ولی ویل ته وایې چې فاتحه خلف الامام نشته. فاتحه خلف الامام یو باس دی په اسلام. اهل حدیث حضرات وایي چې
امام پس ادریږي نو الحمد بوای. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پس به الحمد نه، نو دوی کوته کې راغستی دي او رااله په امام صاحب پسې چې تڅ امام صاحب ورته وی چې په دې لاس ولاته کې په دې لام کې علمی باس چې ده خو بیا کو چې دا لام کم لام ده، دا لا نفی ده، لا نهی ده، لا نفی جنس ده، لا مشابه بلیس ده. لام خو په څلور قسمه ده، دا کم لام ده دا باس بیا کو. خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوي. الوی ډلې ته وی چې الکه یو کار در زه خو تاسو ټولې ډلې سره باس نشم کولی. تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کړئ، یو چې هغه ما سره باس وکړي. کاغه وګټله تاسو ټولو به ګټلی، او کاغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللی. ویل ټیک ده. یو مولای پکې منتخب کو، وی صاحب دا به در سره باس کوي. وی کده وګټله، وی مونږ ټولو ګټلې ده. او ویل کده بیلو ده، ویل مونږ ټولو بیللې ده. امام صاحب صادر په وګوا چولو روان. هغه ورته ولی چرته زی؟ ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. امام صاحب ورته وی تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. چې تا یو ځل نیت تړلو په امام پسې، خداغه الحمد استا الحمد ده کنه، داغه مستا مز ده کنه. تاسو خیال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقلو، دا داغه اجتهاد او دا داغه فیصله. اوس به مور چرته راوړي او امام ابو حنیفه هم پیدا شي. اب بل خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا دا او هر قسم خلقم پکې ده. امام ابو حنیفه هم جاهل وي، دا چې خلق. تاسو خیال را یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوی نو ماته وی چې د امام بخاری رحمت الله علیه علم جو هغه په کروڑها درجه په امام ابو حنیفه اوچتو. امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاری په مقابله کې. ما ورته وی چې یو خبره تاسو، یو د کور مالکی او یو د کور خادم. د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړ نه کینو مالکی جوړولې. امام بخاری ادا حدیث راغونډون کې وہ پدے کے شک نشته، لیکن پدې حدیث باندې پویول د قوم تا خدمت کې امام ابو حنیفه نو کړي. اوس بټول امت مسلمه د دین پر رو ګذر نه پوي دی او په درک به نه وي چې په کوم طرف لاړ. پر رو ګذر به نه پي د دې قران او د حدیث کل هم تفسیر و اشارت النص و دلالت النص و اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول دی ائمه مجتهدین کړي. کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو ګذر به سړی نه پړي. تاسو خیال عزیزانو په منځ کې به تاسو دا مکمل ایمان وي چې زه هر عبادت چې ده اے الله هغه تا ته کوم، د عبادت قابل بل څوک نشته سوا ستا د ذات نه. دلته یو د کار ټکی واورئ، کوم شی چې عبادت وي هغه د غیر الله په نوم باندې منسوب کول دا کفر او شرک. مثلا
زمونږ د کورونو زنانا چرګ لاندې اگای کړي یو لس اگای کی دي نیت داو کی چې دې کې دا یو لس بچی چې روزي نو یو لسم چې دې یو لسم د ځوان دی نو هغه یو لسم بچی چې دې هغه د یو لسم د ځوان په نوم باندې نظر کول دا حرام قطعی دی کداغه چرګوړه بیا چالالول یا خړو علماء لیکي چې کوم شی د غیر الله په نوم باندې نظر شوی داغه خوراک د خنزیر نوم زیات پلی یا زمونږ دی وطن کې دا عام رواج کمالاره واغستا نو ما د پیر بابا یو په نوم یو ګډ منلې لارای واغستا او ګډه لارای کې واچولو مرګري ځان سره کړو الته لاړو پړو داغه هم دا حکم وغیرہ وغیرہ نور تاسو دمرا نادان نه یې پی پويږي زکه چې نظر چې د عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک ایاک نعبدو دا معنا چې اے الله زما ټول عبادت چې دي دا خاص تعالی لفظ ایاک چې پراغله ده دا علماء نه تاسو کوي چې عربي دنیا کې ایاک لفظ صد پر راځي او بیا و ایاک نستعين دغه یا بیا مکرر شوه دی په نستعين باندې اے الله ز امدادم تا نه غواړم تا نه بغیر زما بل څوک امداد کوون کې شته نه بل څوک دی چې به زما امداد نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه حکم ورته وشو چې کشته جوړه کا قوم دې تباہ کیږي د نوح علیہ السلام عمر 150 کالو 900 کال قوم ته تبلیغ کړي 900 کال او په 900 کال کې د یو کشته کسان مسلمانان کړي د یو کشته چې اخر 900 کال پس تنگ شو نو قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا د زمکه په سر لوټم لاندې باندې پرې نه دي نو عزیزانو طوفان پراغ دسی طوفان چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوهی تور غرم را پریوتو زمکه بدلان دي نو برا خټکولی او اسمان به د پاس نه راورو نوح علیہ السلام چې په کشته کې سور شو یا الله څوکم الله ورته بسم الله کا نو دا الفاظ وی چې بسم الله مجرها و مرساها بسم الله مجرها و مرساها ان ربي لغفور رحیم شپږ میاشتې هغه کشته په وبو کې او د قوم چې د کشته جوړول نه د قوم څه کول دا سکه دا کشته جوړوم ان قریب یو عظیم فت پتا سره روان دي ناغي به یو بل لټېلې ورکړي دته وګو فتره روان دي د په کشته کې مونږ بغیر کی اوس تاسو لک سوچ وکړئ هغه د نوح علیہ السلام د زمانه د کافرو په دین پورې د مسخري منظر اوسم شته اوس چا چې د وی سی آر کیسټ پلاس کې نیولې یو روان کړي ټلویزیون په وګي خي او روان کړي او فرض کا ما غوندي اناړي مولا وګوري چې دا د دې بدوي نو په یو بل لټېلې ورکی چې مونږ خدا شي په وګي خي ده ناشته دا مخالف ما تاغه د نوح علیہ السلام د زمانه هغه د کافر بچی را یاد چې زدا حرامیانو ګور کایدا څنګه فی الحال دا قوم
دا اغا خلقو منظر چې طوفان راغی او دی اوبو واغسته او د پړسېدلو چنډخانو په شان اوبو د پاسه ګرځېده. نوح علیہ السلام وی یا الله دوی خو مونږ پورې خان دي چې دا کشته جوړو. الله ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی او خان دی بیا ډیر جاړی، داسې بجاړی چې ستاسو جړا به بیا څوک رکاولی نشي. دا ننم هغه بدبخت قوم. د دې منځ د پاره انتخاب د الفاظو پیغمبر په کوم شان کړي او کوم الفاظ په دې منځ کې منتخب کړي. 13 جمعه باندې ایاک نعبدو باندې ما تاسو ته سارس کړو، زکه چې دا سورته فاتحه چاته چې الحمد وای دا په هر رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری کړی. علما لیکي چې دا سورته فاتحه چې دا داسې سورت ده چې ټول قران اجمالی طور په دې سورت کې پروت دی. ټول قران اوس ټول قران اجمالی طور په دې سورت کې څنګه پروت دی؟ نو عزیزانو هغه علما او بزرگان د دین په دې پوهیږي، تاسو په ځنه شپوي. واسی یو مثال درته وایم. یو عالم سوال وکړو په طالبانو باندې چې د دې جواب وکړي. طالبانو ویل صاحب وای تاسو به دا خون لیدل نه چې استاد څو وخت کې درس کوي طالبانو ته، خو چې استادم خو استادي مشفق استادي او الله پاک ولا خف صحت او بلاغت ور کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناست دي چې هغه پیریډ یو غنټه یا نیمه غنټه د دنیا بادشاہ داغه د یوې غنټې په خوان باندې قربان شي. کم خوان چې په هغه درس کې وي او د استاد او د شاګرد په هغه سوال او جواب کې کله کله پکې خوشتبی موشي. طالبانو باندې سوال کوي استاد چې د دې جواب وکړي چې رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. وې صحرا ته لاړم یو عجیبه تماشا مې ولیده. دریاب میں په کشتی کی ولیدو، کشتی میں په دریاب کی ولیدو. طالبان حیران شو، استادو هم حیران یې چې دریاب په کشتی کې څنګه؟ او دریاب خو عظیم شی، کشتی په دریاب کې نو دا خبره خو ټیک ده، لیکن دریاب په کشتی کې دا د طالبانو په عقل کې نه راځي. استاد ورته وایي چې سوچ وکړئ خو ټول طالبان عاجز شو چې حضرت دا جواب زمون په سمجھ کې نه راځي. چې رفتم بسوء صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. هغه ورته لوي د خدای بندگان سارا تتلو ما د یوونی لاندې مې یو سړی ولیدو نو پر هیل کې قرآنی خو او هغه لستو. نو قرآن عظیم دریاب بل چرته ده، یو عظیم دریاب زکه ده قرآن چې تر قیامت پورې به د قرآن نه نوادرات او عجایبات روزي او خلاصيږي بنا. اوس بده تاسو سپوي اوس یو
रिसर्च शोरो दे पे अमेरिका की और पे जर्मनी की